مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی تسہیل المواعظ اگر تسہیل المواعظ کے اگر یو واقعی لکلے و یو مولا صاحب با دا جمعے پا تقریر کے خلق و تواعظ نصیحت بکو پا خطبہ کی نیوزلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل ذکر کرو بسم اللہ کے دا فیدہ دا دا فیدہ دا دا فیدہ دا مولا صاحب دخلین یو ٹکے ہوا الکوی کسوک بسم اللہ وی پا دے دریاب دے ورزیخ پی بین لم دے گی دا بانڈے دا خلق سادگانی او چې رښتیا خبرې په دې بانډې او د میرو په دې خلکو کې دین لږ ښه مضبوط او پخته وي یو بانډیسي به راته جومات ته ولاړ کې سینو کشتۍ له به مانډګي له پیسې ورکړل هغه چې دا واورېدل استاد یې خدای را سره خو که چې دم دې راته وخ دا خو چې زم هم کرئ رانه پې کشتۍ والا اخلي چې راځم کرئ اخلي نو چې دې طرف نه سینګ ته او دریاب ته ورسېد وی بسم الله الرحمن الرحیم چوف یې کړې او په دریاب ور روان شو او بالکل پہ پورے وقت خپیم لمدہ نشوا اس چی راضی بسم اللہ ہوئی او پا دریاب را پوری ہوزی او چیزی بسم اللہ ہوئی پا دریاب پوری ہوزی نیوزلی دا خپل استاد جی مولا صاحب دا ڈوڑای وکړه چې ما سره بدل چې منځو شو دواړه روان شو چې دا دریاب غاړې را ورسېدل مولا صاحب ټینګ بریکونه راښکل ودرې مقتدي ورته استاد جی ولې راځه کنه وی کم خوا وی زما کور خو دې سین نه پورې غاڼه نو صبر وکړه چې کشتۍ راشي که بې کشتۍ به څنګه ځو وی استاد یې تا دم نو خولی بسم الله والا هغه دم ووایه راځه پې مونږ غر کې وی مونږ غر کې استاد یې تا خولی و د جمعې پر ورځ او قسم دې زه همغسې وایم او زم راځم پې وی چپ شه دا زمونږ خولې نه دی وی ما ته یو سړي ټلیفون وکړو څه وظیفه یې غوښته نو ما ورته وظیفه وښوله ما ته وایي ته بیا راله ونه وې او مې زه به اوس تا له وظیفې یو هم ټلیفون کې بل زه به بل څه نه کوم تاسو له به وظیفې وې مې ډاکټر چې ته دارو لیکي ډاکټر ته چې ته ده و چې دا به راله تو نه خورې مریض تی او دارو به دله ډاکټر خوري بیمار تی وظیفه به دله زه ویم ځکه نو ته مې ډاکټر درته دارو لیکې ورشه او پیس هم نه والی او بیا د دارو په منځ کې چې ډاکټر صاحب ته بیا راله ونه خورئ نو په هغه سټیسکوپ برې دا مازدیګر ووایي چې زه به د ټولو مریضانو دارو به زه خورم بیخ دې زه ناجوړه تی دارو به زه خورم ما ته وی یاره چې زمونږ خو هغه خولې نه دي که نه او خدای پاکه په دې خول کلمه نه وی درود شریف په نه وی که نه مسلمان نه نجیب ویمه نو وظیفه هم پې ووایه که نو هغه ملا صاحب ورته وایي زمونږ هغه خولې نه دي مقتدیم سم مقتدي مخکې شه ګنې اوس څانګو کې لاس در کوم هلته په ممبر یو څه ویم هل پې نه کې سره په جګړه شو چې په جګړه شو آخر کې هغه مقتدي ورته وایي استاد جي یریږه ما زه دنه مخکې کېږم او دغه بسم الله ویم که زه یې ډوب کړم مه راځه او که زه یې ډوب نه کړم راځه یاره بس هغه وی خدای راوستې ده هغه مقتدي خو به مخکې نه بلد و بسم الله الرحمن الرحیم او چوف یې کړې او نیخ پې روان دی او استاد جي ته وي راکړه لاس د استاد جي لاس یې ونیوه وی راځه راپسې استاد جي غریب خپې داسې داسې کېږي وی ټینګې که خپې ګورې غر کېږي مولانا اشرف علي صاحب دی کې یو ډېر ښکلی سبق به م ته ویلی دی او وی ګوره چې چا دم خولی دی عقیده یې کمزوری دی ټیټ نه ده د هغه خپې رپې رپې پې نه شي تللی چا چې زده کړی دی د هغه مضبوط او کلک یقین دی پې نیغ روان دی روحانی اسباب دا مې راته علاج وښو ډېر خلک وایي چې زه خو صورت فاتحه په مور چوپ کوم په پلار چوپ کوم په زوی چوپ کوم خو نه جوړېږي ستا عقیده کمزورې ده یقین مضبوط نه دی رسول الله مبارک فرمائی آیت الکرسی وایا او چپ کا خدای بل حفاظت کوي قسم ذکر دینا بهترین دم بلشتا ماسخوتن سمله آیت کرسی وایا چپ کوا ستا د کور پیغمبر وی پیغمبر خبره کې چې څوک شک کوي خدای ما په خیال مسلمان دی ستا د کور به الله فیاض ستا به ګاډي کې دې آیت الکرسی وایا خدای بسته حفاظت کوي چې کم ځای پورې رسې حفاظت پدې کوي چې راځي حفاظت پدې کوي واپسی پورې به حفاظت کوي آیت الکرسی وا یقین لګ مضبوط او ټیټو ساته
دا د حضور پاک د خولې مبارکې خبره ده او انشاءالله د پیغمبر د دې خبرې دا الصادق المصدوق رښتونی ذات او یقین غواړي بې د یقین نه کار نه کېږي